د ملګري بار چی ته ووتو مجموع والا ملګري کسان نه وسه چې بار نسی. تعلیم وخت ده، تعلیم وخت کې بار ګرځېدل تاسو لپاره صحیح نه دی. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. شرعي احکام ټول یو مسلمان د پاره دنیا او د آخرت خوشاله او د کامیابی ذریعہ دي. اگرچه بعض احکام د یو سړی طبیعت باندې بوج وي، د هغې ادا کول هغه دپاره ګران وي، خو عقل دا فیصله کړې ده چې یو انسان کامیاب او خوشحاله زندگی ولته رواشي چې هغه د څه خاص پابندیو لحاظ وکړي. د چا عقل هم دې خبره اجازت نه ورکوي چې انسان دا په دنیا کې شتر بے مهار چې د هغه نفس د هغه زړه کوم قسم خواهش کوي هغه د پوره کوي، نو بیا به دا انسان کامیاب شي. دا د یو انسان عقل هم تقاضا نه کوي. هر انسان په دې کې خپل ځان پابند ګڼي چې څه خبرو کې به زه د خپل طبیعت او د خپل خواهش خلاف کوم. که هر سړی د خپل هر خواهش او د هر طبیعت پوره کولو سوچ لري، نو دا نه د سړي خپل ځان دپاره په فایده کې ده او نه د معاشره دپاره په فایده کې ده. فریضه زکات هم دغسې د انسان دنیا زندګۍ دپاره او آخرت زندګۍ دپاره د ډېرو غټو فوایدو یوه مجموعه ده. خاص څو اهم فایدې تاسو مخکې زکات ذکر کوم چې یو سړی هغه زکات ادا کوي د هغه دنیا او آخرت دپاره د زکات په ادا کولو کې هغه ته څه فایده ملویږي. ټولو نه اول فایده د زکات ادا کولو ده چې دې سره د یو سړي فکري اصلاح کیږي. کله چې یو سړی خپل لاس باندې مال وګټي، بے سړی دا خیال کوي چې یاره لکه دا مال د ما ده، حالانکه دا انسان غلط فهمی ده. اتا مال بوله و چې اتا لاس او پښې خپل وه. د انسان ټول بدن دی الله رب العالمین ویر کړه ده، انسان خپل نه ده. کوم شي کې چې انسان کسب کوي کاروبار، دام دی الله رب العالمین طرف نه عطا ده. که الله رب العالمین دنیا دا اسباب پیدا کړي نه وه نو موږ پای کې کسب نشو کوله. یو غلام چې هغه ذات د سړي مخلوق نه وي، انسان پیدا کړه نه وي، خو دا غلام چې کومه ګاټه واټه کوي کسب کوي، مولا په دې کسب کې غلام ته اختیار نه ورکوي چې دا یې ما ګاټه ده، حالانکه ګټلې خو غلام د لاس پښې هغه والی دی. نو چې کوم سړی د کوم ذات مخلوق د هغه پیدا کړه ده، نو د هغه ګاټه واټه او د هغه کسب دا خو ظاهره خبره ده چې کوم چا پیدا کړه د کوم چا مخلوق ته هغه په اختیار کې وي. حقیقي مالک د ایموش تاسو د هر څه الله رب العالمین ده. د انسان چې ډیر ګډبړ کوي نو دغه ځای نه هغه ګډبړ آغاز کیږي چې د هغه فکر فاسد وي. هغه دا خیال وي چې که د هر څه مخبل دی، د ما جوانی د مخبله ده، د ما مال او دولت د مخبل ده، نو بس دا به زه په خپل د طبیعت مطابق د خپل ترجیحاتو مطابق خرج کوم. قارون ته هم دغه غلط فهمی لګېدلې وه. الله رب العالمین ډیر زیات مال ورکړو، دنیا خزانه ورکړې،
خو د الله په لارې کې یو غریب ته به یوه پیسه نشوه ورکوله، ځکه هغه سوچ دا و قال انما اوتیته علی علم عندي، دا خو ما د خپل د فهم د خپل پوی کمال ده، د ما د عقل او د ما د مهنت ثمره ده، د مال خو ما ته ما په کمال باندې حاصل دی کې ما سره بل چا څه حق ده. نو زکات ادا کولو اوله فایده دا وی چې سړي د فکر اصلاح وشي. ای مسلمان سړي فکر بداوي چې د ما په مال او دولت کې اصل اختیار الله رب العالمین ته حاصل ده. اگر چې ما طبیعت دا نه برداشت کوي چې ستړي ما وکه پیسې ما وګټلې بیا یې کې زه بل چاته حساب ورکړم، خو چې کله سړی زکات فریضه ادا کوي او د زکات فریضه په ځان فرض ګڼي نو د هغه سوچ او د هغه فکر صالح شي، او چې کله سړي دا ذهن جوړ شي نو سړي دپاره دین باندې عمل کول آسان شي. ځکه چې سړی دا سوچ کوي چې ما مال او دولت د ایمان نه ده بلکې الله رب العالمین ده، نو بیا د هغې په ګټلو کې هم او د هغې په خرچ کولو کې هم سړی محتاط وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې قیامت په ورځ به هر یو انسان د خپل ځای نه قدمونه اوچات نه کړي چې څو پورې د 5 خبرو جواب نه یې ورکړه. هغې 5 خبرو کې یوه دا هم ده چې د امال ګټلو او د امال خرچ کولو الله رب العالمین ته حساب ورکړي چې مال ما ګټله څنګه و او بیا مې چې کله وګټلو خپل مال مې خرچ کړه څنګه و. نو انسان په خپل مال کې لکه څنګه ګټلو کې پابند ده خرچ کولو کې هم پابند ده. نو زکات اوله فایده فکری اصلاح. دویمه فایده د زکات ادا کولو حرص او لالچ نه حفاظت او امن. د انسان دنیا کې د پریشانیو یوه ډیره غټه وجه حرص او لالچ ده چې هغه د دنیا په اسباب او ضروریات حصول کې په یوه حد باندې داری نه. دنیا کې خو د دنیا اسباب او شیونه استعمالول د موږ تاسو ضرورت ده، خو د بعض خلکو طبیعت دا وي چې هغه په دې ضرورت کې یو خاص حد باندې اکتفا نه کوي. یو خواهش چې هغه د ضرورت و هغه نه بغیر د زندگی نه ترېدل هغه یې پوره کو، هغه پسې دا بل مخکې قدم خولي، هغه پسې بل مخکې قدم خولي، د حلال او حرامو تمیز ورسره نه وي، خو چې دا خپل خواهش ته تسکین ورسېږي. او ظاهره خبره ده چې انسان د ټولو خواهشاتو او چې کومې د زړه غاړې هغه پوره کول د په واس کې نه دي. نو بیا چې کله سړي تقاضا ډیره زیاته وي او کوله د هغې په نیمه نشي نو سړی بېچینه وي، په اضطراب کې وي، پریشان وي. زکات برکت سره الله رب العالمین د انسان دغه باطنی کیفیت، د انسان دغه باطنی مرض حرص او لالچ ختم شي، سړي ته قناعت حاصل شي. ځکه چې سړی په دې پوه شي چې د ما په ګاټې واټې کې ما سره نورو خلکو ډېر حقوق دي، صرف زکات هم نه ده. زکات خو یوه مقرره حصه ده، د زکات نه علاوه هم د سړي په مال کې نور ډېر وظائف او نور ډېر شیونه انسان باندې عاید کیږي. مثلا یو سړي مور او پلار غریبان دي، پیسې ورسره نشته، د زکات نه علاوه د خپل مور او پلار خرچه پوره کول په زوی باندې فرض دی. ورور دی ده، خور ده، یا بل رشتہ دار ده چې د هغه د ګاټې واټې بندوبست نشته او په خپله باندې د کسب قدرت نه لري، په پښو شیال ده یا په سترګو ړوند ده، د هغه خرچه په خپل خپلوانو باندې فرض ده. د خپل اهل او عیال د ایبال باج خرچه په سړي باندې فرض ده. د زکات نه علاوه خرچې دي. نو چې کله یو سړي په خپل مال کې د نورو خلکو د ضروریاتو د پوره کولو سوچ وي نو سړي حرص او لالچ ختم شي. او حرص او لالچ ختمېدل دا په دنیا کې د آرام سره زندګۍ تیرولو دپاره اهم ضرورت ده. چې کله یو سړي ته قناعت حاصل شي بس قناعت ټولو نه لویه بدشاهي ده. دنیا غاټ نه غاټ بدشاه خو چې قانع نه وي هغه د هغه فقیر نه ډېر بېچینه وي چې کوم فقیر سره 1 روپۍ نه وي خو زړه یې قانع وي.
بېتاج بادشاه وي، مال دولت سره نه وي خو زړه یې غني وي. الغنا غنا النفس. غنا خو حقیقت کې د زړه غنا ده، زړه مالداري ده چې خپله د سره یوه روپۍ نه وي خو په دې جذبې کې وي هر وخت چې یاره که یو کمزوره یا یو فقیر وي چې هغه ته زه هغه ضرورت پوره کړم، دې ته بادشاه یاله شي. او که ټوله دنیا بادشاه وي خو زړه کې د کچکول درخواسته وي چې څوک به ما ته څه راکړي چې ما پیسې او ما مال دولت زیات شي، نو دا باوجود د بادشاهۍ فقیر او ملنګ ده. نو دویمه غټه فایده یې زکات ادا کولو، حرص او لالچ نه حفاظت او امن حاصلېدل. دریمه فایده د زکات ادا کولو معاشرتی توازن برقرار پاتې کېدل. د انسان معاشره د نورو حیواناتو په شانتې نه ده چې صرف خپل خوراک شوق وکړي، نور دغه احساسات کم وي. د انسان زندګۍ کې په ګډه وخت تېرولو کې د انسان لاندې مزید څه احساسات وي. هر انسان چې کله هغه باندې تنګ غریز راشي، ټولو نه اول د هغه خپل پلار ته، خپل مور ته، بیا داسې ورپسې ورور ته، تره ته، ملګري ته، هغه نه یې د څه توقعات وي. او دا حق هم ده چې یو سړی په مشکل کې وي، د هغه عزیز او قریب، د هغه ملګري او دوستان د هغه په تانګي کې هغه سره په کار راشي. اوس یې دغې تنګ دستي او د دغې حاجتمند چې بل چا سره د هغه حاجت پوره کولو اسباب موجود وي او هغه یې نه پوره کوي، نو د په زړه کې هغه نه کدورت پیدا کېږي. ځکه چې دا یې چې یاره خو د انسان په بل انسان، د مسلمان په بل مسلمان دا حق ده چې د هغه د تانګې په وخت کې په کار راشي. اوس ته ما حق ولې نه ادا کوي؟ نو چې کله یو چا حق نه ادا کېږي، ظاهره خبره د هغه بل سره ټکراو ورسي. نو کله چې فقیر په معاشره کې داسې وي چې امیر هغه ته زکات نه ورکوي، نو معاشره کې تصادم وي، د فقیر او امیر خپل منځ کې ټکراو وي. هغه په زړه کې هغه ته د خیر اراده نشي کوله، هغه په زړه کې انتقام جذبوي چې نن ګوره دی ما په کار نه راغلو، د ما په تانګې کې نه راغلو، سبا ته دا خدای په یو تانګې کې ګیر کي نو زه به ټلا ورکوم خو په کار به نه رسي. معاشره کې ټکراو ده. او چې کله زکات نظام قایم وي نو یې فقیر بیا امیر سره محبت وي، معاشره کې الفت وي، معاشره کې جوړ وي، معاشره کې تصادم نه وي، انتقامي جذبات نه وي، مینه محبت او الفت وي. دا زکات یوه ډېره غټه فایده ده. سرمایه دارانه نظام چې کوم بس ځان ته پیسې حاصلول او ګټه کول، هغه دغې ټولو فوایدو نه محروم ده. انسان په کامیاب زندګۍ کې صرف مال او دولت حصول نه ده، بلکې د انسان شخصي او معاشرتی امن او امان، چین او سکون دا اهم ترجیحات دي. که په معاشره کې ډیر مال او دولت وي، ډیر د اسباب فراوانی وي، خو خلک دومره تنګ وي چې خودکشۍ ته تیار وي، نو دې ته څوک خوشحاله معاشره نه وي. او که معاشره کې اسباب او د ضروریات سامان دومره نه وي، خو خلکو په زړونو کې اطمینان وي، خلکو په زړونو کې چین وي، امن وي، سکون وي، محبت او الفت وي، دا معاشره صالحه معاشره ده. نو دریمه فایده د زکات ادا کولو معاشرتی توازن برقرار پاتې کېدل. او څلورمه غټه فایده د زکات ادا کولو یا د صدقات او خیرات کولو سړی ته د هغې په څو چنده عوض میلاوېدل دي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تاسو چې کوم څه د الله په لارې کې خرج کوئ نو هغې ټولو نه اوله فایده تا ته راسي. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، د الله په لارې کې کوم شی چې تاسو خرج کو هغې به تاسو ته پوره بدل در کولی شي، تاسو سره به هغې کې کمی نشي کوله چې تا د الله په لارې کې ادا کړي 1 روپۍ وي او تا ته د 1 روپۍ نه کم عوض میلاو شي. دا د الله رب العالمین سنت مبارک نه ده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرا. الله رب العالمین د 1 پسار لاس نه بلکې 900 نه هم زیات ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده،
من تصدق بصدقه من کسب طیب، څوک چې یوه صدقه وکړي بشرطې کې چې حلال مال وي، ځکه چې الله رب العالمین حرام او پلید مال ناپاک مال نه قبلوي. صدقې دپاره دا شرط ده، زکات ادا کولو دپاره دا شرط ده چې تا مال به پکیزه مال وي، حلال مال به وي، مال به هم حلال وي، او په کومې طریقې دی چې ګټل هغه طریقه به هم حلاله او جایزه وي. نو چې کوم څوک د الله په مال کې صدقه وکړي، الله رب العالمین د صدقه داسې غټوي لکه څنګه تاسو کې یو کاس د خپل واس په بچا غټوي. په عربو کې ټول نه بهترین مال واس په وي، ګاډې. نو د کوم خلک چې د واس په شوقین وي، د واس په بچا داسې ستروي لکه خپل بچا د خپل بچی نه زیات خدمت کوي. شوق وي، شوق سره خو د انسان څه قیمت نشته. نو لکه څنګه یو سړی د خپل واس په بچا ستروي، داسې الله رب العالمین د تاسو زکاتونه او د صدقو مال غټوي. حتی یکونه مثل الجبل، حتی کې چې ایوا کجوره د الله په لاره کې ورکړي وي، الله رب العالمین د غره برابر زیاته کی. د کجوري ایواز الله رب العالمین تا ته د غره برابر درکوي. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الله رب العالمین په لاره کې چې څوک مال دولت خرج کی، نو داسې مثال لري لکه یو سړی په ځمکې کې د غنم یوه دانه واچوي. د غنم د یوه دانه اوه ویژې شنه کړي او په هر ویژې کې 100 دانې وي، یعنی یوې دانې په سر هغه ته 900 دانې میلاو شي. خو په دې 900 باندې هم الله رب العالمین فرمایي چې دا اخري حد نه ده. والله یضاعف لمن یشاء. الله چې چاته وغواړي د هغه اخلاص به قدر او د هغه زکات او صدقات په شرعي طریقې سره ادا کولو کې چې څومره صحیح لحاظ د ستلوي، د هغې مطابق الله دته بړوتري کوي. د 900 نه زیات، حتی کې یوه کجوره د اغره برابر الله رب العالمین د هغې عوض ورکوي. نو د زکات او صدقاتو سودا د ګاټې سودا ده. د تجران به تاسو کتلی وي، تجرانو ته دې شیشه اندازه لاګي. هغه چې کله ادار سودا کوي، نو کله کله ادار ته هغه ترجیح ورکوي، نقد سودا نه کوي، ځکه چې په نقد سودا کې 1000 روپۍ شای بیا هغه په 1100 خرڅوي، نو 100 روپۍ ګاټوي. ای کستونو والا سودا، انټي والا سودا بیا هغه په شوق کوي. یو خو څوک دی وجه نه انټي سودا نه کوي چې کوم چاته ور کې خپل اصل پیسې ور پسې لاړ شي، نه، چې د کوم چا سره سودا کوي هغه بالکل باوري سړی وي. ته په دې باندې مطمئن وي چې دا سړی ماته په خپل وخت باندې پیسې قرار رسوي، نو بیا ته نقد په 1100 نه ورکوي، یوې میاشتې په نیټې باندې سودا ورکوي، ځکه چې په یوې میاشتې نیټې کې بیا ته 1200 روپۍ میلیږي. نو دغې ځای کې یو سړی که هغه 1 روپۍ خرج کړي، نو دا پیسې داسې نه شوي چې ضایع شوي، دا یې تا په اکاونټ کې جمع شي. او اکاونټ داسې ده چې روز به روز بړوتري کوي، په یو حد باندې داري نه. قیامت پر ورځ به الله رب العالمین اتا دغه ټوله جمع پونجي چې څومره تا خرچه کړې ده، ابو ټوله الله رب العالمین تا ته په هغې ځای کې بیا حواله کړي. نو لہذا د الله رب العالمین په لاره کې پیسې، مال او دولت خرج کول، دا د خپل مال یو بهترین حفاظت او بهترین مصرف ده. سړی خپل مال محفوظ کړي، خپل یې چې وخوري نو خپل ضرورت دې پوره کړو، بل ته دې چې ویر که نو هغه یې ته دې پوره سټور شو. دغه ټول فواید د زکات حاصلېدلو دپاره دا خبره ضروری ده چې سړی صدقات او زکات د شریعت قاعده او طریقې مطابق ادا کړي، ځکه د دین یو حکم هم چې هغه د شریعت قاعده او طریقې مطابق نه وي، نو به انسان ته هغې فایده نه میلیږي. زکات ادا کولو دپاره یو سړی څنګه صحیح طریقې سره ادا کی، نو نن په تعلیم کې تاسو سبق دادا چې زکات ادا کولو صحیح طریقه څه ده. کوم چاته چې الله رب العالمین مال او دولت ورکړی وي، صاحب نصاب وي، نصاب تفصیل پرون سبق کې بیان شو. صاحب نصاب سړی چې کله د هغه په مال باندې کال پوره شي، د عملدار سړي دپاره دا خبره ضروری ده چې کوم وخت نه هغه صاحب نصاب جوړ شوی ده،
دغه وخت به دا ځان سره یاد ساتي. مثلا د رمضان په میاشت کې د ته نصاب میلاو شو، شعبان کې میلاو شو، شوال کې میلاو شو، نو دا په د فرض دی چې دا هغه تاریخ ځان سره نوٹ کی ویلی کی چې زه په نن ورځې باندې مالدار شو. بیا چې کله کال ار وګرځېږي په هغې ورځې باندې به دا کینی د خپل ټول مالیت حساب به وکړي. هغه مالیت چې په هغې باندې زکات فرض کیږي، سونا ده، چندي ده، نقد پیسې دي، مال تجارت ده، مال مویشي ده، کومو شیونو باندې زکات فرض کیږي، کاغذ به راخلي ځان سره به هغې کاغذ باندې ټول تفصیلات ولیکي چې ما سره 15 تولې سونا ده، 20 تولې چندي ده، دومره وشان دي، دومره وزې دي، دومره نغدې پیسې دي، دومره دکان شیونه دي، دا ټول به جمع کړي. دی جمع کولو کې به یو خیال دا ساتی چې د کومې ریزې نه ته مالداره شوی، د هغې ریزې نه بعد د کال په دغې اخري ریزې کې منځ کې چې څومره پیسې تا ترتلې هغه به ټولې د دغې کال اول ریزې سره حسابېږي. مثلا د رمضان په 1 تاریخ باندې تا ته 52 تولې چندي لاسته راغله، یا 7.5 تولې سونا راغله، یا 50-60 هزار روپۍ تا تجارت شروع. اوس د رمضان نه بعد په شوال کې تا 10,000 روپۍ وګټلې، ذیقعدې کې د 10,000 نورې وګټلې، داسې مخکې ورپسې سه چې بیا شوال ارتلو نو تا سره د رمضان په میاشت کې 15 لکه روپۍ وي. اوس دا 15 لکه روپۍ ټولې خو داسې نه دي چې په هغې کال تیر ده. ځنه پیسو باندې به 2 میاشتې تېرې وي، په چا به 4 میاشتې تېرې وي. د رمضان 1 تاریخ نه ایوارز مخکې هم چې تا ته کوم مال حاصل شو دا به دغې کال اولې ریزې سره حسابېږي. دې ته مال مستفاد دی، یعنی کوم مال چې تا ته د کال په منځ کې حاصلېږي هغه به د کال اول ریزې سره حسابوي، هغه ځنه به یې د کال شمرول شي. او دی مال کې دویم نمبر هغه ټول اموال به حسابوي کوم چا چې په کوم چا باندې چې تا قرضې د نغده، چا ته د دکان کې قرضه ورکړې ده یا د نغده قرضه ورکړې ده، د ټولو قرضو حساب ته دپاره ضروري دی. دې زکات په صاحب مال باندې واجب ده. البته دومره ده که یو سړي پیسې ډېرې چا باندې قرضه د لکونو روپۍ دی، اوس د لکونو روپیو زکات دا یې دی پابند نه ده چې پیسې د بل چا په لاس کې دي زکات دی دا اوس ادا کړي، اوس د زکات نه ادا کوي. البته د په حساب کې بدار سي بیا چې کله دته دغه خپله قرضه وصول شي، مثلا 5 سال بعد قرضه میلاو شو، اوس چې کله قرضه میلاو شو بیا به دا د دغې 13-15 کالو ټولو زکات ادا کوي. داسې به نه کوي چې یاره دا پیسې خو ماته اوس میلاو شوې نو به زه به صرف ایدي کال زکات ادا کوم. نه، ادا کوي دی په هغې وخت کې نه چې کله یې سره په لاس کې نشته، او که ادا یې کې ډېره ښه ده، ځکه چې 15 کالو په یوه ټاک باندې ادا کول بیا سړي ته ګران وي. خو البته که یو سړی چې یاره ما سره لاس کې پیسې نشته نو زه هغې زکات نشه ادا کوله، دی باندې دا بیا مجرم نه ده چې کله پیسې میلاو شي هغه نه بعد د 13 کلونو زکات ادا کړي. البته که یو سړي چا سره داسې قرضه وه چې هغه د مال عوض نه و، مثلا چا سره د مزدوري کړې ده، نوکري دې کړې ده، ملازم د حکومت یا د بل ځای، هغې باندې اتا د ملازمت تنخواه پاتې ده. د ملازمت تنخواه که تا ته څو پرې میلاو نه ده د هغې زکات بیا تا باندې فرض نه ده. چا سره د مزدوري کړې ده هغې کوم چا سره د مزدوري کړې هغه پیسې تا ته نه درکولې، 15 کاله یې هغه په ذمې باندې قرض وي، د 15 کالو 13 زکات په تا باندې نه ده واجب. چې کله هغه تا ته پیسې دیر کړي هغه نه بعد چې هغې باندې کال تیر شي، یا په هغې خپله تیر شي او یا هغې نه مخکې نورې پیسې وي چې هغې سره یې د کال پوره شي، نو بیا به ته هغې پیسو زکات ادا کوي. نو د زکات ادا کولو طریقې کې به اول نمبر خپل ټول مالیت جمع کوي. په دې مالیت کې مال مستفاد او د قرضو ترتیب مې درته وښیل. بیا چې کله د ټول مال ارجمع کې دغې مجموعې 40مه حصه یې تا زکات ده. په 100 کې 2.5 روپۍ، 1000 کې 25 روپۍ، په 1 लाख کې 2500. اوس خو یې کلکولیټر هغه ده اسانه ده چې څومره یې تا مالیت جوړ شو اول یې که پس نه تقسیم 40، 1 लाख تقسیم 40 نو 2500 بروزي، 10 लाख تقسیم 40 داسې خپل حساب مطابق به تا زکات حساب برابریږي. د کوم چې تا د زکات حساب برابر شو دا به د زکات په نیت سره یو څنګ ته بیلې کړي. د نورې پیسې تا خپلې دي، د کوم چې زکات حساب جوړ شو
بس اته ځان سره کېږدولې، سبا ته د کچاته دغو پیسو نه ویر کې او ته هغه امکانیات نو ته زکات ادا شو. او که په هغه وخت کې ته د زکات نیت نه وکړه چې جوب نه کله چاته پیسې اربسې، هغه ټیم کې د زکات نیت کول دا شرط دی. د زکات ادایګي بغیر نیت نه صحیح کیږي، لکه څنګه لمونځ بغیر نیت نه صحیح کیږي، زکات بغیر نیت نه صحیح کیږي. خودی کې دا نه ده ضروری چې زکات ورکوونکي ته تصریح وکړي چې دا د زکات پیسې دي، بلکې که یو سړی داسې و چې هغه د زکات په خوستلو باندې شرمېدلو، بس خلک وي زکات پیسې خوستل هغه زیات مناسب نه ګڼي، نو هغې ته په بلې نه مې ورکولی شي چې یاره دا تا دپاره انعام شو، یو طالب علم ده مثلا یا بل څوک د ملګره دی ده، او یا دا تا دپاره هدیه شوه، دا بس تا ته ما په انعام کې درکړي، په دې نه مې سره هم ته زکات ادا کولی شي. دا تا دپاره عیدیه شوه، عید کې خلک پیسې ورکوي، هغې کې هم زکات ورکولی شي. زکات نام خوستل نه دي ضروري، بلکې کوم ځای کې چې سړی زکات نه مې خوستل نه شرمیږي، نو زکات نام نه خوستل پکار دی، البته زړه کې نیت کول ضروری دی. نو دویم نمبر به د زکات ادا کولو په وخت کې زکات نیت کوي. دریم نمبر زکات خاص خلکو ته ورکول شي، هر چا ته زکات ورکول جایز نه دی. ای کې اول نمبر کافر ته زکات نشي ورکوله. صدقه فطر سرسایی کې تفصیل مخکې ان شاء الله روان ده، خو د زکات په مسلې کې غیر مسلم، یهودي وي، عیسائی وي، هندو وي، سیک وي، د ټولو ته زکات مال ورکول جایز نه دی. نو اول نمبر خو به زکات مال ورکوي مسلمان ته. دویم نمبر مسلمان هغه چې هغه فقیر وي او مسکین وي. فقیر او مسکین دا معنی چې هغه سره د نصاب بقدر پیسې موجود نه وي، که بیا لږ ډېرې وي سره وي خو نصاب ته نه رسیږي، هغې ته به زکات ورکوي. غنی سړي ته زکات ورکول چې سړی خپله بندې هغه سره 50-60 هزار روپۍ د خپل ضروریاتو نه زائد موجودې دي، هغه ته زکات ورکول نه دي جایز. زکات د فقیر حق ده، انما الصدقات للفقراء والمساکین. نو دریمه خبره ده چې زکات په داسې ځای کې خرج کول چې هغه کې زکات خرج کول جایز وي. خپل اصول او فروع، اصول معنا د سړي پاسه سلسله، پلار نیکه، او فروع معنا د سړي لاندې سلسله، زوا المسا یا لور یا المسا، دې ته زکات ورکول جایز نه دي اگر که هغه غریبان دي. خپل زوی ته، خپل پلار ته، خپل مور ته، انیا ته، نیکه ته، زوی ته، المسی ته، لور ته زکات ورکول نه دي جایز. ښځې خوند یوه بل ته زکات ورکول نه دي جایز. سړی ښځې ته نشي ورکوله او ښځه سړي ته نشي ورکوله. اگر که ښځه مالداره وي او خوند فقیر وي، نو ښځه خپل فقیر خوند ته زکات نشي ورکوله. دغه رنګې مالدار خوند خپل فقیر ښځې ته زکات نشي ورکوله. دې درو قسمه خلکو نه علاوه، یعنی خپل اصول او فروع او د ښځې او خوند خپل منځ کې نور چې څومره رشته دار دي هغو ته زکات ورکول جایز دي. خور ته ورکولی شي، ورور ته ورکولی شي، ترور ته، تره ته، مما ته، تره زوی ته. بلکې زکات په ادا کولو کې بهترینه طریقه ده که سړي خپل ورور یا خور هغه کمزوره وي او تنګ دسته وي، نو د خپل ورور او خور نه شروع کول، بیا هغه نه بعد ویرونو او خوریونو ته، بیا هغه نه بعد تره او تره زمانو ته، هغه نه بعد مماګانو ته. داسې رشته داری چې کوم تفصیل ده، ځکه په دې کې دوې فایدې وي، یو زکات ادا شي، دویم صله رحمي وشي. نو یوه عمل سړي ته دوې فایدې میلاو شي. نو زکات ادا کولو هغه سړی د خپل ورونو نه، خیانو نه، ترونو نه، تراندو نه، مماګانو نه وکړي. نو دریمه خبره ده چې خپل ځای کې زکات خرج کول. څلورم نمبر زکات به طور تملیک ورکول. تملیک دې ته چې یو سړي ته پیسې په لاس کې کېږدي چې هغه هغې باندې څه قسم هم خرج کولو، هغه خرج کول غواړي په هغې طریقې سره یې خرج کړي. لہذا داسې ځایونو کې زکات خرج کول چې هغې کې غریب د هغې پوره ملکیت نه لري، زکات نه ادا کېږي. مثلا جومات تعمیر دپاره، اوس جومات تعمیر دپاره پیسې ورکول دي کې خو ټول مشترک هغې نه فایده اوچتوي. روډ دپاره پیسې ورکول، د هسپتال امارت دپاره پیسې ورکول، سبیل طلب دپاره پیسې ورکول، د مدرسې امارت ته، د مدرسې لنګر چې داسې وي چې هغې کې طالبانو ته مړی په ځای باندې ورکولی شي. لکه دغې ځای کې د خانقاه کوم ترتیب ده، ماښام وخت یې روټۍ واچولی شي، خلک روټۍ وخوري بیا یې نرچک شي.
یو دا چې روټۍ چاته په لاس کې ورکړي چې هغه باندې څنګه تصرف هغه کې کولی شي، داسې نه. نو د لنګر دغې طریقې سره استعمال کې زکات پیسې خرج کول جایز نه دی. البته که کوم مدرس ولا هغو ته زکات ضرورت وي نو هغې خپل ترتیب او خپل طریقې کار شته. یا خو بعض مدرس ولا په فرم کې لیکي چې کوم طالبان هغه د زکات مستحق وي نو زکات د هغې په نامې هغو وصولوي، یا محتمل خپله یوه طریقه کوي. خو براه راست د مسجد یا د مدرسې په تعمیر کې زکات ادا کول صحیح نه دی. نو څلورم نمبر ده چې زکات به طور تملیک ورکول، او پنځم نمبر ده چې زکات په عوض کې چانه عوض نه وصولول. د موږ علاقو کې بعض خلک دا چال کوي د الونو په وخت کې چې کله غنم لاو کوي، بیا یو فقیر هغه ته هم دا لالچ وي چې یاره لاو سره مفتو کې وکړه، بیا به هغه د 100 روپیو په بدل کې هغه ته 200 روپیو غنم دیر کی. او د کوم چې د زکات ورکوونکی وي هغه په زړه کې دا خبره پرته وي، نو هغه زکات ولا شای خو ورکوي فقیر ته، خو فقیر باندې لاو کړی وي، نو اخ فقیر نه بیا زکات ورکول چې کوم فقیر باندې د لاو کړه، نو دا د الاو په عوض کې گویا ته زکات ورکړه، دا زکات به نه ادا کیږي. نو د زکات چاته په داسې طریقې ورکول، البته که داسې و چې فقیر ته د هغه اجرت خپل ورکو د الاو او زکات د خپل ورکو، یا ځنه فقیر داسې وي سړي ملګری وي مشکلی کې موږ علاقې په خلک بلاندرې هم کوي، که یو فقیر و هغه ته بلاندرې کې راغلو چې یاره ملګری مو د لاو وي سره کوو، هغو لاو وکړو او ته هغه ته بې زکات ورکړو، نو بیا صحیح ده. خو چې د هغه په عوض کې به قیدات ورسره نه وي چې نه یې ته ملګری وي نه دې پېژني، خو لاو ته دې روغوښته او د لاو په عوض کې دې بې زکات ورکړو، داسې صحیح نه ده. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق نصیب. یو خو ملګري دا کوشش کوي دا